بسم الله الرحمن الرحیم. د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام مبارک فرمایل ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، بشک یو سړی به یو خبر وکي لا یرا بها بأسا، دی به سباک نه ګڼي په هغې کې، خو یهوی بها 70 خریفا فی النار، دی به په دې خبرې په سبب باندې جهنم ته لاړ شي 80 کاله، یعنی د یو خبرې په سبب باندې به دې 80 کاله په جهنم کې تیر کړي. دا هغه خبره به دته ډیره بده نه ښکاري، خو په حقیقت کې به خبره ډیره بده وي. د دې نه دا خبره معلومیږي عزتمندو چې خبرې کول دا ډیر په احتیاط سره پکار دي. داسې خبره چېرته زموږ د خولې نه ونځي چې الله رب العزت په هغې باندې ناراضه شي او موږ په هغې سره د جهنم حقدار جوړ شو معاذ الله. دغه رنګ د یو صحابي مبارک نه روایت دی فرمایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیه السلام نه اوریدو یقول چې هغه وفرمایل ویل للذي، هلاکت دی د هغه سړي دپاره یحدث بالحدیث چې دی یوه خبره وکړي لیضحک به القوم او خلک پرې وخاندي فیکذب دروغ وایي، یعنی دی ګپ ولګي یو دروغ خبره وکړي د دې لپاره چې د خلک وخاندي. نبی علیه السلام مبارک فرمایل ویل له ویل له، د ده لپاره هلاکت دی، د ده لپاره هلاکت دی. په دې حدیث کې 3 ځل د ده لپاره هلاکت هغه نبی علیه السلام مبارک ویلی دی چې هغه سړی چې په داسې خبره وکړي چې هغه دروغ وي خلکو د خندا دپاره یې وکړي، نو نبی علیه السلام مبارک د ده لپاره 3 ځل د هلاکت هغه وینا کړې ده. د دې نه دا خبره معلومیږي عزتمندو چې په ګپ او شپ کې هم دروغ ویل دا نه دي پکار، ځکه په ګپ شپ کې دروغ ویلو سره هم هغه انسان د ډیر لوی ګناه هغه مستحق ګرځي. دغه رنګ د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دی قال توفي رجل من اصحابه، د نبی علیه السلام ملګرو نه یو سړی هغه وفات شو، فقال یعنی رجل یو سړی وویل ابشر بالجنه، یو سړی راغی د صحابي مبارک پروت دی، نو د کوم سړی چې راغی د وویل ابشر بالجنه، زیر قبول کده جنت. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل اولا تدری، آیا ته څه پته ده فلعله تکلم فيما لا یعنیه، څه پته لګي د داسې یو خبره کړي چې خبره بې فایدې وي، او بخیل بما لا ينقصه، یا په داسې څیز باندې بخل کړی وي چې هغه په استعمال وغیره سره نه کمیږي. یعنی نبی علیه السلام مبارک د دې دواړو کارونو هغه انتهایی مذمت طرف ته اشاره وکړه چې څه پته لګي ته د خدای ته جنت زیری ورکې، خو څه پته لګي که د داسې یو خبره کړې وي چې هغه بې فایدې وي. یعنی پته دې نه دا خبره معلومه شوه، د دې خبرې معلومات موږ د دې نه وشو چې داسې خبره کول چې هغه بې فایدې وي هغه انسان ته ډیر زیات نقصان هغه رسوي، روحاني طور باندې نقصان، یعنی د اعمال په خرابي، او یا د بخل کړی په داسې څیز باندې چې هغه په استعمال سره نه کمیږي، یعنی مثلا لوښي وغیره چې په استعمال سره نه خرابېږي. دغه رنګ د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل من حسن اسلام المرء، د انسان په اسلام کې چې کوم ښایست دی د هغې نه څه شی دی ترکه ما لا یعنی، پرېښودل د هغه کارونو دي چې هغه بې فایدې وي، بې فایدې کارونه او بې فایدې خبرې پرېښودل دا د یو مسلمان د اسلام ښایست دی. دې نه دا خبره معلومه شوه چې کامل مؤمن او کامل مسلمان به چېرته هم فضولګویي او یا دغه رنګ دروغ خبرې هغه نه کوي. دغه رنګ د علي بن الحسین نه هم روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دي ان من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د انسان د اسلام هغه ښایست هغه دا دی چې ترکه چې دی پرېږدي ما هغه څیزونه لا یعنی چې هغه بې فایدې څیزونه او هغه په اسلام کې مقصود نه وي، نو دا د اسلام چې کوم دی ښایست دی. د دې روایاتو نه عزتمندو دا خبره معلومیږي چې خبرې یا خو کمې کول پکار دي او یا د فایدې خبرې کول پکار دي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي بل حدیث کې راځي یو صحابي و چې ما د نبی علیه السلام مبارک نه اوریده یقول وی فرمایل ان احدکم لا يتکلم بالکلمه،
یو سړی په تاسو کې داسې یو خبره وکړي من رضوان الله چې خبره به د الله د رضامندۍ وي، ما یظن دی به دا ګمان هم نه کوي ان تبلغ ما بلغت چې دا خبره به کوم ځای ته رسېدلې، فیکتب الله له بها، الله رب عزت ولیکي دله په دې خبره باندې رضوان هو خپله رضامندي الی یوم یلقاه، په هغه ورځ باندې چې دی به د الله سره مخامخ کېږي. یعنې دا خبره الله ته دومره خوښه شي، ده ته پته هم نی، خو دا الله ته دومره خوښه شي چې الله رب العزت په دې خبرې په سبب باندې خپله رضامندي ته دپاره ولیکي د قیامت په ورځ باندې. وان احدکم لیتکلم بالکلمة من سخط الله، او یو سړی به یو خبره وکړي د الله د ناراضتیا والا خبره، ما یظن ان تبلغ ما بلغت، دی به ګمان نه کوي چې دا ما دا خبره کوم ځای ته ورسېده، فیکتب الله علیه بها سخطه، الله رب العزت به دته په دې باندې خپله ناراضتیا ولیکي الی یوم یلقاه، په هغه ورځ باندې چې دی به د الله سره مخامخ کېږي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. د دې ټولو احادیثو نه عزتمندو دا خبره معلومه شوه چې خبرې یا کمې پکار دي او یا خبرې د خیر پکار دي. که ډېرې خبرې هم وي خو چې د خیر وي نو هغه بیا د فایدې سبب ګرځي، او په خبرو کې او یا په گپ شپ کې دروغ ویل د دې نه ځان ساتل پکار دي. وما علینا الا البلاغ المبین.